الصلوۃ والسلام یو صحابي راغی وی د الله رسول د مرګ نه ډېر یریږم وی د مرګ نه ډېر زیات یریږم او بس وی چې بس دلته په دنیا کې وی او الته کې د مرګ نه بعد تلل او د مرګ نه بعد دا معامله دا سره ډېر د دې فکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تو پر مال د سره شته وی او مال خو را سره شته وی خدا خرج کړه الله په لار کې نو دا ټول فکر د انسان د مال د پاره چې مال لا نه پیدا پاتې کیږي جیداد را نه پاتې کیږي نو د دې یری نه د مرګ نه بعد ژوندۍ هېره ده چې دا مال د ځان مخ کې ولېږي نو بیا به د مرګ سره هم نه د مرګ نه بعد د ژوندۍ سره به هم نه نو زما عزتمندو یو د الله تبارک وتعالى محبت زړه ته کوزول پکاري او د مال نه زیات د الله محبت هغه خپلول پکار دي او د الله سره کله کله خبرې کول پکار دي او سیټ ته موږ ته استاد فرمیل وی سیټ ته کې نه بچیا او الله سره خبرې کوي چې الله ورې ما ته معافي کړي خپل الله سره خبرې کوي موږ له چل ناراضي قسم دې الله دوه لاسونه موږ ته نیولي الله زموږ سره محبت کوي الله زموږ سره مینا کوي الله زموږ باندې احسانات کوي الله په موږ باندې انعامات کوي موږ ته پته نشته چې الله زموږ سره څومره محبت دی ابل حدیث کې قرآن کې موږ ان علیکم لحافظین کی مونږ خبره کول حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله د بنده سره 160 فرشته د حفاظت لپاره مقرر کړي 160 فرشته الله د هر یو بنده سره مقرر کړي هغه د بنده حفاظت کوي او وای صرف په دې سترګ باندې د سترګې نه دي وای و فرشته په دې سترګو مقرري هغه د سترګو حفاظت کوي و فرشته نو ټول زندگی 160 فرشتے زمونږه حفاظت کوي او بیا مونږه په ځړ کې دا نه راځي چې الله زموږ سره محبت کوي څومره محبت کوي نو زما عزتمنو د الله سره خبرې پکار دي چې الله پاک الله ما ببخې الله ما ته معافي کوي الله ما په خپل ګناهونو باندې نه رانیسي الله مونږه خو کوشش ډېر کو خو نفس هم دی او الله د دنیا محبت هم دی د دنیا لالچ هم دی شیطان هم دی الله نو موږ ځان څنګه خلاص کو الله موږ به بخې الله موږ له عذاب نه راکې الله موږ له تکلیف نه راکې الله زموږ سره په قبر په آخرت کې ښه معامله کوي او د هغې وجه دا ده چې الله باچا باچایي او بنده بندهی الله الله دی او بنده بنده دی بنده هغه مجبوري او الله تبارک وتعالى غالب او زورور باچایي نو د الله نه دا دعا کوي الله موږ ته به معافي کوي الله موږ نه عذاب نه راکې الله زموږ د ګناهونو به موږ ته معاف کړي موږ کمزور یو موږ بندگان یو او الله تو خالق